بسم الله الرحمن الرحيم. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكمل المؤمنين ايمانا احسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم. ابو هريره رضی اللہ عنہ فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایل: کامل مومنان په اعتبار د ایمان باندې هغه خلق دی چې د هغوی اخلاق ښایسته وي. او بیا نبی علیه السلام فرمایل چې غوره ستاسو نه هغه دي چې د خپلو زنانو لپاره غوره وي. ښایسته اخلاقو یو مطلب دا دی چې ناکم عام معاشره کې موږ وایو چې مثال طور باندې نیکي کول او د بدۍ نه منع کول، سړي سره په روح تندي باندې میلاوېدل، د هغه سره چې کوم دی نو په خوش اخلاقۍ سره خبرې کول. دویم د اخلاقو نه مراد عادات هم دي. لکه د عایشې رضی الله عنها نه تپوس وشو چې د نبي علیه السلام اخلاق څه وو، نو هغې وفرمایل وایي کان خلقه القرآن. د نبی علیه السلام اخلاق قرآن. نو د هغې کې محدثین دوه معنی کوي. یو معنی دار چې د نبی علیه السلام اخلاق چې وو داسې اخلاق وو چې قرآن یې صفت کړی دی چې انک لعلی خلق عظیم. الله وایي ته په اوچتو اخلاقو باندې. دویم مطلب دا دی چې عادات مراد دي. د نبی علیه السلام عادات هغه قرآن و. مطلب ناسته ولاړه غم خادي ټولې د قرآن مطابق، بلکې بعضې علما وایي چې که داسې ووایه چې قرآنونه دوه دي نو دا خبره به غلطه نه وي. یو قرآن ساکت دی، یو قرآن ناطق دی. یعنی یو چپ قرآن دی، یو خبرې کوونکی قرآن دی. چپ قرآن دا کتاب دی کوم چې موږ تاسو ته مخې ته پروت دی د کتابي شکل کې، دا چپ قرآن دی. دا خبرې نه کوي خو د دې نه به ته خبرې وباسې، د دې خبرې به ته کوي. او یو هغه قرآن چې هغه خبرې کولې چې هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم. او په دې باندې ګڼ شواهد دي. یو روایت خبره اوږدېږي، یو روایت د بخاري دی. په هغې کې دا دي چې کله صدیق اکبر رضی الله عنه نبي علیه السلام غارسه ورکړي، نو اوږد روایت دی، خو صدیق اکبر په هغې کې چې د نبي علیه السلام سر و، نو هغه وایي چې ما د دې مخ ته کتل نو دا مخ یې داسې ښکارېده تا وی لکه قرآن چې پروت دی. او بل روایت چې کله رسول الله بیمار و او د کور نه راوتی نشه چې کوم مرض الموت دی، نو لږ بدن کې دغه راله کمی رالی، بیماري کې ګزاره راله، نو بس نبي علیه السلام پرده اوچته کړه، د ملګرو حالات یې کتل چې داسې وکتل ملګرو ته جومات کې دوی په مونځ باندې ولاړ دي. نو صحابه وایي چې څنګه یې مخ راښکاره کړ، نو موږ وایي جوړېده قرآن غوندې ښکاره شي. نو د دې وجې نه د نبي علیه السلام عادات هغه د قرآن مطابق. مطلب ناسته ولاړه غم خادي دا ټول د قرآن مطابق. په ولاړ به تا ته به د قرآن ایتونه ښکارېدل، که ناست به تا ته به د قرآن ایتونه ښکارېدل، کملاس په تا ته به د قرآن کریم آیاتونه ښکارېدل. نو ټوله خبره د قرآن مطابق وه. نو حسن اخلاق دغه مطلب هم دی چې ښایسته دی په اعتبار د اخلاقو باندې. کامل مؤمن هغه دی چې د قرآن سره تعلق. وخياركم خياركم لنسائهم. غوره ستاسو نه هغه څوک دی چې غوره دی د خپلو زنانو لپاره. ځکه چې دا خو مخکې بار بار تېر شو که نه، چې دا کږه پوښتۍ ده پوه شي، نو د دې سره به ګزاره کوي. نو وایي چې غوره دی، نو غوره په تاسو کې هغه سړی ډېر غوره دی چې د زنانو سره څه دی هغې سره په ښه طریقه باندې زندګي تېروي. الله رب العالمین دا